دا بایکاټ چې وون دا پوره 3 کاله و د نبی علیه صلات وسلام د نبوت دا وم کالو چې دا بایکاټ د نبی علیه السلام او د هغه خاندان سره مسلمانانو سره شروع شو او پوره 3 کالو پورې دا جاری و د محرم لسم کال د نبوت چې کله د نبی علیه صلات وسلام راغی او د محرم میاشت وه نو څه خلک راپاڅېدل او د دغه صحیفې د څیرولو د هغې د ختمولو د هغې عزم یې وکړو او الله رب العالمین هم غوښتله دا یې ختمه کړې وه خو د ځینو خلکو په زړونو کې دا خبره ور واچوله د هغې وجه دا وه چې په دې مشرکین عرب کې په دې مشرکینو قریشو کې داسې خلک وو چې کله دا معاهده کېدله نو په دې معاهده باندې هغه راضي نه وو خو چونکې قوم و د هغې خلک و د هغې سره صرف په ظاهره کې ورملګري شو ځکه هغه زموږ پښتو یو متل دی وایي د قوم څخه په سین وړه ښې یو غلطه خبره ده خو نه ځان له نو دغه خلک هم اصل کې په دغه دریاب کې بهیدلي وو بهرحال هغې هر یو ته به ځان معلوم و خو هغه که زه ووایم نه بل کس څوک زما سره ملګری کېږي نه بل به وایي که زه یم زما څخه څوک نه ملګری کېږي نو په دې وجه باندې هغې په دې خبره اګر چې راضي نه و خو د هغې باوجود د هغې ملګرتیا یې په دې خبره کې وکړه د دغه صحیفې د څیرولو ابتدا چې کومه خلکو کړې وه نو په هغې کې د ټول نه لوی کردار د بنو عامر قبیلې یو کس دی هشام ابن عمر دا هغه سړی و چې ده به د بنو هاشم ته پټ پټ دغه شیب ابي طالب ته سودا رسوله د شپې په داسې ټیمونو کې چې چا ته پته نه لګېده سودا بیا هم د خپل وس مطابق رسوله اگر چې کافر و اگر چې مسلمان نه و دننه په دې خلکو کې د هغې سره ملګری هم نه و دی راولګېدو او د ځان سره ملګري کاته د ټول ناول دی لاړ زهیر له زهیر ابن ابي امیه چې دا د عاتکه یو زنانه و د هغې زوی و دغه عاتکه د عبدالمطلب لور وه یعنې د ابوطالب خور وه نو دا زهیر ابن ابي امیه چې کوم دا د ابوطالب خوروی و د نبي علیه صلات وسلام پوپي ذات د ترور زوی د پلار طرفه د ترور زوی و دی لاړ دا هشام او دې زهیر ته وویل وګوره زموږ لپاره د شرم خبره نه ده چې بنو ستا ماماګان او ستا د ماماګان چې کوم ماموزات خلک دي یعنې موږ ورته ننیال وایو چې دا ستا ګوره په دغه واده کې راګیر دي موږ هلته ښې کپړې اغوندو ښه مال سره دی ښه خوراکونه کوو هغه د لوږې نه مري دا زموږ لپاره د شرم خبره نه ده ته په دې باندې غیرت نه کې هغه وایي یاره زه بالکل تیار یم خو زما څه بل څوک داسې کېدی چې هغه وایي زه رسه یم که نه وایي نه درېیم قسم پیدا کول غواړي دی ولاړو او بیا یې عدي ابن مطعم ته دا خبره وکړه هغې مولا دغه جواب ورکړی بل کس کتل غواړي او بیا لاړ په ابوالبختري پسې ابوالبختري مو ورسره ملګرتیا وکړه زما ابن اسود پسې لاړ هغه مو ورسره ملګرتیا وکړه ټولو سلا مشوره وکړه چې موږ به خبره کوو دا صحیفه ټول نه مخکې موږ به یې څیرو زهیر وایي ټول نه مخکې به یې زه څیرومه سهار زهیر بهترینې کپړې واغوندې ښه لباس یې واغوستو او ټول خپل مجلسونو ته راله حرم شریف ته هلته چې کله رالم دا زهیر اول د حرم شریف نه ګیر چاپېره چکر ولګه وګرځېده ابو جهل هم ناست دی نبی علیه السلام د حرم شریف د ابوطالب چې کوم دا هم د حرم شریف په یو ګوټ کې ناست دی زهیر ورته وایي د ابو جهل ته او د دې ټول ملګرو ته مخاطب شوی قریشو مشرانو دا زموږ ستاسو غیرت دی موږ تاسو بهترینې کپړې اغوندو بهترین خوراک او خوراکونه راته میلاویږي او زموږ خاندان زموږ نږدې خلک هغه په دې واده کې د لوږې نه مري دا زموږ ستاسو کومه غیرت دی زه به د هغې پورې کښېنلم تر څو پورې چې دا صحیفه ما څیرې کړلې ده چې تاسو پر حرم شریف کې دا د قرابت شکن او دا د رشتې د ماتولو والا کوم صحیفه چې ځوړنده کړه څو پورې چې ما دا څیرې کړلی د هغې پورې به زه نه کښېنم ابو جهل ورته ویې لکه دا ته څه وې دا خبرې دې صحیح نه ده د هغې پورې به دا ځوړند دی تر څو پورې چې دې بنو هاشم او دې بنو عبدالمطلب زموږ سره معاهده نه کړو دا پیغمبر یې موږ له مرګ نه نه راکړی دا به دغه شانتې ځوړند دی په دې کې زما ابن اسود راغی وی ګوره ابو جهل خبره غلطه ده موږ په دې خبره باندې راضي نه وو چې دا صحیفه تا کله لیکله خو موږ په وخت کې څه نه شو ویلی په دې کې عدي ابن مطعم هم راپاڅېد هغه هم خبره وکړه دا بل ابوالبختري هم راپاڅېد خبره یې وکړه ټولو خپلې خبرې وکړې ابو جهل وی اوهو دا خبره ده چې تاسو پټ راغلي زموږ سلام مشوره کړلو ما ته داسې معلومیږي چې دا سازش چېرته تاسو بهر جوړ کړی دی په دې کې ابوطالب هم د حرم شریف په یو ګوټ کې ناست دی او دا ذکر راغلی چې نبی علیه السلام د دې نه بېګانه په هغه باندې وحي راغله نبی علیه السلام ته الله ویلي چې ستاسو د خلاف چې کومه د قرابت شکن صحیفه به راځوړندله شوې ده په بیت الله شریف کې په هغې باندې الله چینجي لګولي او ټوله صحیفه یې خوړله په هغې کې څه پرېښې نه دي
سوا د الله رب العالمین د نوم نه د الله چې کوم صفات دي د هغه نومونه پکې دي هغه یې پرېښي دي او نور ټوله صحیفه یې خوړله. ابو طالب راغلی چې زه د دوی څه خبره وکړم ابو طالب ورته وویل هغه هم راپاڅېد خبره یې ابوجهل ته وکړه ګوره زما وراره بېګا خوب لیدلی نه خوب نه وحی ورته شو ده چې دغه صحیفه چنجو خوړله. راځئ یو معاهده کوو دا صحیفه به وګورو که دا چېرته د چنجو نه یې خوړله زما د پیغمبر زما د وراره دا خبره دروغ وي نو واقع تاسو چې بیا څه کوئ زموږ سره بایکاټ دغه شانتې جاري وساتئ ځکه ما وراره بیا دروغجن وي او که چېرته داسې وي چې دا واقع دا صحیفه چنجو خوړلې نه پیغمبر زما د وراره دا خبره بیا صحیح نو تاسو به زموږ سره بایکاټ ختموئ. نو چې کله صحیفه ورله زهیر کله هغه صحیفه راوشو کوله نو چې وکاته نو واقع چنجي هغه هر څه خوړلي ټول لیکل هغه یې ختم کړي وو هغه یې چاک کړی وه او صرف بسمک اللهم چې د الله کوم نوم په کوم ځای کې د الله صفات یا نومونه هغه یې صرف پرېښو نور ټوله صحیفه خوړل وه. زهیر راولېږېد او دغه صحیفه یې څیرې کړه او ختم یې کړه خو دا ظالمان دا کافران د هغې باوجود چې د پیغمبر دغه معجزه ورته الله ښکاره کړه دغه هر څه ورته ښکاره شو خو د دې آیت مطابق چې الله رب العالمین فرمایي چې وایي یرو آیتا یعرضو ویقولو سحر مستمر که دې ظالمانو ته ټولې نښې مخامخ شي د نبوت د بالکل روز روشن کی طرح سامنے آ جائے و دې باوجود هم دا ایمان نه راوړي دا به څه وایي چې دا خو یو چلتا پیرتا جادو دی په دې کې چېرته څه حقیقت نشته دی. نو دې وجې نه دغه معاهده په دغه ځای کې باندې ختمه شوه صحیفه هم ختمه شوه او دغه 3 کاله چې کومه بایکاټ و هغه الله ختم کو او دغه ظالمانو د نبی علیه السلام څخه چې کوم بایکاټ او کوم قرابت شکن صحیفه لیکلو هغه هم الله رب العالمین ختمه کړو. د هغه نه وروسته بیا بنو هاشم او بني مطلب دغه واده نه راووتل او بایکاټ ختم شو او مشکلات بیا ختم شو. د هغې نه وروسته بیا دیو نبی علیه صلات وسلام تره ابو طالب ته یو لوی بیا یو بل جرګه رالیږل او د هغې سره یو بله مشورې دپاره خلک رالیږلي وروسته چې کوم حالات و انشاءالله به بلې اتوار په ورځ باندې بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.